ګرانو کتونکو سلامونه کوم. الف خان شیرپوی یم، کیمرامین ناصر یاسر خان دی. دا مهال چارسدی په ډسټریکټ هسپتال کې موجود یم. چارسدی ډسټریکټ هسپتال دا A کیټګري هسپتال دی او دلته کې د B کیټګري هسپتال چې کوم سټاف دی ناغه هم پوره نه دی. نو نن زه په دې باندې خبره اترې کوم. اکثره مریضان ګیله کوي چې زمونږ چیک اپ نه کیږي. په یونین کې ډاکټر نه وي، په مارننګ کې کله ډاکټر نه وي، کله په نایټ کې ډاکټر نه وي. نو په دې هر څه باندې خبرې اترې کوم. د دې هسپتال نه شپږ ډاکټران غیب دي. نو د هغوی د لاپته کېدو چې کوم دی نو یو اشتهار چلومه چې تنخواه خو اخلي، خو اوس ایم اس صاحب چې کوم دی نو د هغوی تنخواه بنده کړه. دا لاپته وخه شپږ ډاکټران د دې هسپتال چې پته نه لګي چېرته هم مزې چرچې کوي او دلته کې کرسۍ پرته ده. نهه داسې ډاکټران دي چې هغه په لانګ لیو یعنې په لویه چوټۍ تللي دي. هغوی ته دې وخت کې د شپږو میاشتو د کال چوټي ور یاده شوې ده. نو هغه ډاکټران چې کوم دی نو په دغې سره تللي دي. او بیا نهه داسې ډاکټران دي چې د هغوی ترانسفر شوي دي. 14 ډاکټران چې کوم دی نو زموږ د رزړو په هسپتال کې دي. نو سوچ وکړئ چې په یو هسپتال کې تر 55 پورې د A کیټګري هسپتال دی او موږ خبرې کوو د B کیټګري هسپتال او هغې کې چې کوم دی نو 55 پورې ډاکټران کمی وي. نو دا زموږ د محکمه صحت او بیا دغه ځای کې چې ناست دا وزیر صحت دلته زه د 21 په سلام کومه چې دلته کې د چارسدی هسپتال ته ډاکټر ولې نه رالیږي یا د دې ځای نه ډاکټران ترانسفر ولې کوي. دا یو ډېره غټه خبره ده. ښه نرسانې کمې دي. او د ډېر کوشش باوجود چې کم دی نو د دې ځای ایم اس چې ډاکټر جانزیب ایم اس راغلی دی، شپږ نرسانې وله ورکړلي. شپږ نرسانې په شپږو کې 4 حاضري اخیستې ده خو 2 چې کم دی نو هغه لا عموم غیبي دي. اگر چې هغه نرسانې هغه دې وخت کې لا د عمر نه ورتېرې دي خو د هغوی نوکري د بس کوي به. نو دلته کې چې کم دی نو داسې اکټیو نرسانو ضرورت خو هم شته دي چې دې ته دغه وشي. نو ګرانو کتونکو دې وخت کې د ډاکټرانو ډېر زیات کمی دی چارسدی په ډسټریکټ هسپتال کې. منګه سیکرټري هیلث صاحب ته ډپټي سیکرټري هیلث صاحب چې یو ډېر تکړه سړی دی، په شیرپو صاحب چې ډېر کار یې وکړو. نو هغوی نه هم چې کوم دی نو دغه غوښتنه کوو چې د چارسدی هسپتال ته د پوري دغه ډاکټران راشي. ښه دلته کې د تاسو یو بله دغه کوم ایم ډي آر څوک چې د ټي بي مریض وي، دا ډېره غټ پراجیکټ دی او دا د لکونو روپو پراجیکټ دی. نو دا ډېر زر ده چې ایم اس په دې باندې نن اګریمنټ وکړو دا راشي. ښه دا معدې او جګر دپاره کیمره چې لاندې ورکوزېده دا و مخکې نه وه. نو باقاعده چې کوم دی نو د هغې اوس هغه واټ چې کوم دی نو هغه سټارټ شو. دا ډېر زبردست شوه. ګایني واټ دا زموږ غوښتنه وه دوباره چې کوم دی نو هغه بحال کېږي. ډېر زر ده. دا ډېره زبردسته خبره شوه. په دې باندې هم څو خبرې اترې غوښتې. ها چې د زړه هارټ اټیک پر راغی نه خو به راغی خو بیا به وي دا مریض 15 منټه نه پاتې کېده. نو هغې دپاره د هغه مشینرۍ ضرورت و. نو هغه مشینري چې کومه ده هغه هم دلته کې اوس دغه ده ډېر زر ده چې دې هفته نیمه کې هغه دغه بحال شي او فعال شي. نو دا چالو کي. نو دا ډېره زبردست کار دی چې دا فوري وشي. نو دلته کې داسې ډېرې زیاتې مسلې دي چې هغه د کیتلیب چې کوم دی دا سټنټ چې لګوي. دې سټنټ دپاره موږ د لاهور او د یو ځای بل ځای نو په دغې باندې 6 کروړه خرچه راځي. دې کې ډي پي او چارسده مسعود احمد بنګش صاحب هم پکې 1 کروړ روپۍ منلي دي. ورته خراج تقسیم پیش کوم. ایم اس صاحب چې کوم دی هغه وایي چې یاره 2.5 کروړه پورې زه خپلې منم او ورکوم دې کې جمع کومه. نور داسې خلک کوي چونکې دا د سیاسي دغه دی خو دلته کې دې ضلع کې ایم پی ای وي ایم ان ای وي. نو هغوی ته زه دا کار په ګوته کومه چې هغه دې ته توجه شي. نو خو چې دغه د سټنټونو دغه سیستم دغه شي نو دلته کې ښه غټ بلډینګ دی، واډونه پکې ښه کولو دي. نو دې طرف ته توجه شي. نو دا ډېره زبردسته خبره ده. دې کې داسې د 27 لاکھ روپو یو منصوبه چې ده جنا کالج نه هم پکې کار واغسته. ایم اس ډاکټر جانزیب هغه منصوبه چې کومه ده نو دې وخت کې دلته کې روړله. نو ډېر دغه شانتې کارونه روان دي. خو ګرانو کتونکو لږې شیبې له بیا سوچ وکړو چې په یو هسپتال کې 55 ډاکټرانو کمی وي او څوک پکې په ډیوټۍ لاړل، څوک پکې چې کوم دی نو په چوټۍ لاړل او څوک چا ترانسفر وکړو. نو دغه هسپتال کې بیا خو په دې حالاتو کې د مریض چیک اپ چې کوم روان دی. ما د یو ډاکټر صاحبې سره خبرې کولې ځان له باندې هغه 350 پورې مریضان. نو ما چې هغه د ګوتې او د لیکلې کول ما کتل نو دا څومره رش دی. نو دې طرف ته توجه پکار د وزیر صحت صاحب ته وایو، سیکرټري هیلث صاحب ته وایو، د چارسدی ایم پی ای ایم ان ای ته وایو چې تاسو نه خبر نو زم خبرومه چې دلته د دونه ډاکټرانو کمی دی پوري دلته کې دا ډاکټران ورکې. انشاءالله وختن په وختن به خبرې اترې کوو. نو زموږ سره